حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله چې یو انسان ودکیږي چې کله یو انسان ودکیږي د خپل بسترې ته راغی دا الفاظ دي وایي کوم الفاظ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ د صرف یو ځل وایي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا کس ته وایي چې اللهم اغفر لي الله ماته بخنه نصیب کا الله ماته بخنه نصیب کا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د دین ورستو چې د کوم دعا غواړي الله یې قبلې اے سم لاستی دا دعا دی اوغتا په دې دعا پسې بیا دا وی اللهم اغفر لي د دین ورستو چې کوم دعا غواړي الله تبارک وتعالى قبلې چې کوم دعا غواړي الله تبارک وتعالى قبلې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دین چې ورستو یو سړی را پاسید یعنی په دې حالت کې دی اودو شو او دې را پاسې صرف 2 رکعات نفل وکړو الله یې ډایرکټ قبلې ډایرکټ قبلې نو سو کوئی زما دعاګانې نه قبلېږي نو هغه د دعاګانو د غوښتو هغه ټایمونه پیژندل پکار دي کنه چې کم ټایم کې الله تبارک وتعالى ښه دعا قبلوي د وده کېدو په ټایم کې دا وظیفه وکړه بیا یې درته وایم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء